بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. په مرزو چوک کې ولاړ یم. د مرزو هغه چوک دی چېرته چې په نیلامګر کې طارق عزیز صاحب یو سوال کړو چې هغه کوم چوک دی چې هغې کې لیونیان د ټریپل ډیوټي کوي، هغه دا چوک دی او ما سره پتیتې ولاړ دی. ګرانو کتونکو په ګرانۍ باندې خبرې اترې کوم او نن دې وخت کې د ګرانۍ په ضد باندې د مرزو په چوک کې مظاهره وه. په تاریخ کې په لومبني ځل او زما په 21 کاله صحافت کې او په دغه عمر کې نن په شیرپو کې زنانه راوتلې وې د ګیس بجلۍ او دغه لوډ شیډنګ سره سره د اوړو په ضد باندې. نو دا یو تاریخي احتجاج شو په دې حکومت کې او د کله نه چې د حکومت راغلی دی نو موږ پکې قسم قسم خبرې ولیدې، قسم قسم نخرې هم پکې ولیدې او قسم قسم نمونې مو لیدلې چې 65 داسې امپیګان دي چې تر اوسه په اسمبلۍ کې خبرې قدرې نه دي کړې، یعنې د هغوی په علاقو کې مسله نشته. نن چې دا خلک راوتلي وو دلته کې په کاغذونو کې لسو دکاندارانو ته چې کوم دی شل بورې ورکوي، په کاغذونو کې عملي چې کوم دی نو میلیونو والا نه ورکوي. هماغه خبره چې میلیونو والا او د دکاندار ډیل دی او خپلو کې چې کوم دی ملي بګتې دی قام ته چې کوم دی نو اسم نه میلاویږي. دلته کې زمونږ میلیونو والا وایي چې موږ ته د 15,000 ټنو چې کوم دی نو ضرورت دی، ورکوي ولا 15,000 ټنه. دا صرف د صوبایي حکومت بې حسي ده، دې کې د بل چاړو څه کردار نشته، د حکومت ذمہوار دی. په دې باندې خلک مو ګمراه کوي. دا دومره بې حسي ښیي، دومره بې حسي چې بدنیتي یې راغستې ده، خپل سیاست کوي د پی ډي ایم او د دې نه لګي او قوم چې کوم دی نو هغه پکې دل شو چې دې خلکو ته په ذهن کې وفاق واچوي د ستا چې کومه ذمہواري ده هغه نه ترسره کوي. دلته کې چې کومه تقریرونه شو هغې کې ایم پی ای شکیل بشیر خان، دغه شانتې فهیم مولوي صاحب، دغه شانتې سراج الحق، مشتاق یاسین مولوي صاحب او داسې عادل یو شمېر خلک چې کوم دی دې ته تقریرونه وکړل. خو د دې نه مخکې چې کوم دی نو په شیرپو کې خو دغه د زنانو احتجاج شو. نو دا یو ډېره عجیبه شانتې لګي. او بل ځای د احتجاج کوونکو ته وایم چې دا ملک خو د دې سیاسي خلکو د لاسه تباه برباد شو، د دوی د انا په وجه باندې. خو دا سړکونه مه بندوئ، د دې نه هم نور هم قوم ته تکلیف دی. په خپلو حجرو کې کوئ یا سیټ ته کوئ. خلک چې کمزي راځي نو دغه دکانداران ځان له یو 100 روپیو ګټي او که نه احتجاجونو کې نور د قوم نه لاشه وتلې ده او دا قوم چې هله په خدمت وټ نه ورکوي. خو موږ ډېر هم وو چې پښتانه ډېر بهادر او دا موږ هسې بس خبرې کوو، موږ ډېر بېکاره خلک یو. موږ په تقریرونو پسې ځو، موږ ماښام چې شکور ته کېنو نو تقریرونه خورو، موږ ته نور څه نه میلاویږي. موږ په خدمت باندې د چا ملګرتیا نه کوو. نو لحاظه نور خلکو ته تکلیف مو ورکوئ. او بیا وایم راځئ چې وړ پړو کړو چې د افغانستان ته دوی غنم ورکوي. ګودامونه ډک دي، ګودامونو نه غنم نه روباسي. انتظامیې ته دا کلاو ویلې شوي دي چې خلک ذلیله شي، چې خلکو په ذهنونو کې وفاق نه الله د خدای تعالی بندګانو د الله د قهر نه ویریږي. دا قام خو بد پیژني او دا قام اوس پې شو. نو اوس د احتجاجي مظاهره چې کومه وه نو دغه وه او پتیتي به کې ډیوټي مو کړله. پتیتیه ته وارې پاټی والی که نه. نو الله دې زموږ په دې قام باندې رحم وکړي. ډېر بد حال روان دی. په 3,500 او په 3,000 باندې بوجۍ څوک والي؟ دیاړي شته دی نه، 200 روپۍ دیاړي ده، کله وي کله نه وي. پکار چې د مزدور اجرت هم زیات کړي که نه. او بیا دلته کې چې کم ډي سي ناست دی یا پاره ضلع کې چې کم ډي سي ناست دی نو دوی ته زه وایم چې دې صوبایي حکومت نوکران تاسو نه یې، تاسو د قام نوکران یې. نو د قام په کار راشئ. په میلیونو باندې چاپي ووښئ او په ګودامونو کې هم دومره ډېر ولې ښودلې دي. نو ګورو به نن به موږ یو ګودام ته هم ځو، تاسو ته به ښایو. او الله نه همدغه سوال دی چې خدایه داسې خلکو ته مه پرېږدي او تیندکونه هم ډېر وخوړل او بېوقوفه کوي هم. او موږ کې چې دا کوم ګمراهي ده نو موږ ته هم هدایت وکړي چې موږ په تقریرونو پسې لاړ نه شو. ډېره مننه، خوشحاله.